ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف علی پرنسپل ہائی سکول کڑمان پارا چنار ڈسٹرکٹ کوروم یو بیا تاسو خدمات کې حاضر یم۔ دینه مخکې مو یو بل آډیو جوړه کړه چې هغه کې د پی ټي سي انټروډکشن حوالې سره مو خبرې وکړې چې یاره پی ټي سي زورات ویلې پیښ شو، څنګه جوړیږي، څو ممبران دي، څه ذمه داري دي، او بیا اوس موږ رسو چې دې خبرې ته چې یاره د پی ټي سي اکاؤنٹ ته کومې پیسې راشي، دا پیسې به تاسو یو کوئ څنګه، او بیا به خرچ کوئ څنګه، او بیا به هغوی ریکارډ تاسو څنګه ځان سره ساتئ. نو دینی به خبرې کوو، خو بهرحال مخکې آډیو کې مسا یو 2 اهم پوینټونه پاتې وو، هغه دا چې د پی ټي سي ډیوریشن چې دی هغه 3 ایئرز دی، یعنی 3 سال پورې به دوی کار کوي، او چې کله 3 سال یې پوره شي نو دا پی ټي سي ممبران به بیا څي، بیا هم هغه خبره دی چې 50% والدینو میټینګ به وشي، یو نوي والدین به بیا تاسو ته دیر کی. اور بل خبره دا چې مو ویله چې کوم 4 والدین چې مو ته کمیونټي طرف نه ملویږي، هغوی مسټ دی چې بچای مو سره سکول کې سبا کیایي، او هغه بچای مثلا که د 3 کالو نه مخکې دي یا 3 کاله نه دي پر یا، خو که یو سړي بچای مو سه و هغه مونه سکول نه لاړو فارغ شو، یا سکول نه ووتو، یا مثلا بل سکول ته لاړو، یا مثلا 10م نه فارغ شو یا 4م نه فارغ شو، نو بیا یا دا سړی موسه د پی ټي سي ممبر ایزیرول نشي پته کېدای، دا به هغوی بدلوي، دی پار کې به موته بل رکوي. اوس موته چې رڅو چیرې د پی ټي سي کومې پیسې دي دا به کوو څنګه، او خرچ کوو به څنګه، نو یا دی ریکارډ به مو څنګه ساتو. نو موسه د پی ټي سي ریکارډ 2 قسمونه دي، یو ته مو جنرل ریکارډز یا یو بل ته مو فینانشل ریکارډز یا یو. جنرل ریکارډز کې موسه 3 شیونه دي، عمومي ریکارډ سموته یو درخواست، یو رجسٹر ممبران، یعنی هغه رجسٹر چې هغه کې د 8 کسان چې د کوم پی ټي سي کې دي د دوی ټول کوایف به هغه کې منځ کې لیکلي چې یاره دی نامه دی، دی شنختي نمبر دی، دی پلار نامه دی، دی ډیټ آف برث دی، او د پی ټي سي ته کله راغلی دی، وایي دی کوم بچای موسه سکول کې دی، کوم کلاس کې دی، وغیره وغیره. و دریم شی موسه کاروایي رجسټر دی. تاسو ته مو مخکې ویله چې د سیکرټري یو کار دا دی چې کله میټینګ وشي، میټینګ کې څه فیصلې وشي، نو هغه ټولو خبرې به دا د رجسټر کې څه کوي، لیکي به هغه کاروایي به لیکي چې نن میټینګ کې دا د خبرې وشوي، دوه ممبرانو کې شرکت وکړو، لنکی ټاپک نه خبرې وشوي، دا فیصلې وشوي، دا ټول شیونه به لیکي، او دا 8 کسانو نه به بیا ونې دستخطونه اخلي. نو دا 3 شیونه مو سره عمومي ریکارډ کړي. اکچولی ریکارډ کې مو سره 10 شیونه یا 10 د 3 مو سره عمومي ریکارډ کړي، اور بقایا 7 صدی هغه ته مو فینانشل ریکارډ یا مالی ریکارډ یایو. هغه کې مو سره چې خرید کا درخواست فارم تاسو 4 نمبر نه کسوي، بیا مو سره آرډر فارم دی، او بیا مو سره خریداری کمیټي دی، او بیا مو سره چیک دی، بیا رسید دی، بیا کیش بوکس هغه ته مو بینک بوک آیو، او لسام شی مو سره سٹاک رجسٹر دی. نو اوس مو یو اول مو مطلب دا دی سٹارټ خلو چې د ریکارډ ساتلې د پاره چې موږ کوم 8 سټیپس دي
هغوی کې موږ اول سټیپ څه دی هغه درخواست دی. نو ډیره واضح دی، تاسو مو کمیټې نه پوي کوئ چې اته کسان ورکی دي، یو ورکی چیرمن دی والدین طرف نه، یو کې سیکرټري دی هغه د سکول هیډ دی. اوس خبره دا دی چې د پی ټي سی کې موږ ته پیسې رسي پوهندي پاره رسي که نه، چې یاره تو ته سکول کې څه ضرورت وي هغه کار ونې وکړه. خو ته بینګ ا هیډ آف سکول، ته یو سکول ته هیډ یا پرنسپل یا هیډماسټر یا هیډ ټیچر یې، اوس مثلا تو ته سکول کې یو ایډیشنل کلاس روم ضرورت شو، یا تو ته یو لیټرین ضرورت دی، یا تو ته د چردیوالی ضرورت دی، څه چی شي ضرورت دی، اول سټیپ دا دی چې هغه کې به ته درخواست لیکي. یو منٹ، اور درخواست به تاسې چاته لیکئ، لیکي به چوک درخواست، سیکرټري به لیکي، وایي چا په نامې به لیکي، چیرمن ته به لیکي، چیرمن په نامې به هغه درخواست لیکي چې یاره مو سکول کې فار ایگزامپل موسا اوس کوم درخواست ته لیکي چې پاره لیکي هغه به منشن کوي، خو یو ریزن به ورته ښیي چې دا شی ماته ویلي ضروري دی. لکه مثال دې کې زه تاسو ته مثال ښیم چې دغه درخواست کې د اس کوم هغه سیکرټري دی هغه تاسې که پاس وکسوئ او کله یې لیکلی دی مورخم 1 جنوري 2013 نه درخواست لیکلی دی، چاته یې لیکلی دی احمد جمال صاحب، و دا چیرمن یا چیرپرسن دی د پی ټي سی ازاخیل کمیټه، یعنی د پی ټي سی ازاخیل کمیټه دې ته یې لیکلی دی. چی پاره یې ورته لیکلی درخواست برای تعمیر کمره جماعت، وایي لاندې ډېر واضح ورته لیکلي دي، زه تاسې په پیغام دی بیا د کامرې نه ورته ویلي چې ما ته یې کامرې ضرورت دی. چا ورته لیکلي دي د سیکرټري د کمیټې سیکرټري چې هغه د دې سکول هیډ ټیچر دی، چا ته یې لیکلی دی درخواست د دې کمیټې چیرمن چې هغه والدینو نه دی، او چی پاره یې ورته لیکلی دی چې مو سکول ته یوه کامرې ضرورت دی، او دا ضرورت دی اوس جسټیفای یا کړی دی. لاندې لیکلي دي چې یاره تو ته معلومه دی چې نوی کال شروع شو، دې کال کې موږ د بچیو تعداد تقریبا 25% زیات شو، او موږ ته یو استاد ضرورت دی، او موږ صرف 2 کمرې دي، 2 کمرو کې دوره بچي نه ځایږي، نو لحاظه موږ ته د 1 کمرې ضرورت دی، لحاظه ته موږ ته د 1 کمرې جوړولې منظوري راکړه. نو مطلب دا دی چې تاسو چې درخواست سیکرټري به لیکي، چیرمن ته به لیکي، او چې کوم شي پاره لیکي هغه ته جسټیفای کوي. لکه زه ته بل مثال در کوم دې نه علاوه مثلا ته د چردیوالی ضرورت دی، نو ته به مطلب دا دی وایي چې یاره ایمو سکول بچي دي بهر د وځي، روډ دی ګوډي موډي بي وایي، یا مونه د سکول نه بهر تختی چردیوالی وړه دی، نه دې وجې نه ما ته د چردیوالۍ منظوري راکړه، یا زه نوي جوړه کوم یا چکه دی زه یې نوره الوړم، یا مثلا ته لیټرین ورته لیکي چې ما ته لیټرین ضرورت دی، نو بیا جسټیفای کوي چې یاره مو څه دوره بچي دي و هغوی بهر پټیو ته ځي، پټیو کې متیازي کوي، و هلته چورېږه د مو سره خونې دي، خلک دي، هغوی اعتراض کوي. نو مطلب مو دا دی چې د خپلو پیسو استعمالولي او د سکول کې یو کار کولې دپاره فرست سټیپ دا دی چې ته به درخواست لیکي، چی شي درته ضرورت وي هغه په مطالعه کې ولیکه، او هغه شی جسټیفای کړه چې ما ته یې دې ضرورت دی، او هغه درخواست به ته اوس بیا ورکوې مخکې چا ته به ورکوې د تا خپله کمیټې چې کوم چیرمن دی هغه ته به ورکوې. او دې نه علاوه بل سټیپ چې موږ سره درخواست تاسې خپل ځای کې ذهن کې وساتئ، تاسې به درخواست ورکوئ چا ته د کمیټې چیرمن ته به ورکوئ. اوس رجسټر ممبران مخکې ما ذکر وکړو ډیره واضح دی چې دا داسې رجسټر دی چې دې کې د اتو کسانو نامې لیکلي وي، ټول کوایف یې لیکلي چې دا یې نامه دی، شناختي نمبر یې لیکلی، فون نمبر یې لیکلی، پلار نامه یې لیکلي، و د کمیټې کې دې عهده چې دی عهده یې لیکلي چې مثلا دا یا چیرمن دی یا سیکرټري دی یا ممبر دی، او که والدین دي مخکې به دا ورته لیکلی وي چې دې موږ بچی دی، دا یې نامه دی او پلنکي جومات کې دی، و دغې کمیټې ته دا کله راغلی دی هغه به لیکلی، او ځای سکونت به اوسه لیکلی. نو د سکونت پاره زه دلته دا یم چې د پی ټي سی کمیټي چې موږ جوړوو که نه چې کوم ځای کې جوړېږي نو دا شرط دی چې لوکل خلک به هغه ممبران وي، یعنی داسې نشي کیدای چې زه کړمون کې کمیټي جوړوم یې زیړان والا موسه ممبر وي یا شلوزان والا موسه ممبر وي، نه هغه به ټول کړماني وي، شلوزان کې به ټول شلوزان والا وي او زیړان کې به ټول زیړان والا وي. نو دا رجسټر ممبران کې د ټولو ممبرانو انټري کیږي. لکه زه تاسو ته مثال ښیم، دغه کې کسه ازاخیل کمیټې چې کوم چیرمن دی سر کې تاسو وکسو احمد جمال دی، هغه بیا شناختی
نمبر لیکل دی مخکې څه دی هغه رابطه نمبر دی ټلیفون نمبر بیا د والد صاحب نامه دی او بیا یې دی عہده چې دی د چیرمین دی یا چیرپرسن دی او دینه علاوه دا کسه چیرمین چون وی چیرمین والدینو نوی نو کسه والدین یو ته لیکلی عمری سوره دی 48 او جنسی چې دی سړی دی مرد دی اور تعلیمی چې دی ایم ای دی ایم ای تعلیم دی نو لږ ریډیبل نه دی خو بهرحال څه تاسې پوه وئ که نه اور دینه علاوه پیشای چې دی څو لیکلی دی بهرحال څه پیشایي مثلا یو سړی یا زمیندار دی یا بل څه دی او سکول کې کسه والدین دی تاسو ته مو ویله څه مست دی چې دی بچای به سکول کې وي نو که څه دی بچای سکول کې شته دانش جمال نومیږي او جماعت دهم کې دی یا دویم کې دی څه دی هغه به تاسو لیکئ او د موږ ته دغې هغه ته کله راغلی دی 1 جنوري 2013 دی ما څومره خیال دی نو دغه نه راغلی وایي دی کوم ځای دی دوی ازاخیل دی همداسې لاندې که تاسې راشئ دا ټول هغه همداسې دي خو دلته زه یو پاینټ تاسو ته ښیم دغه ځای کې څه کسه دا د بوایز سکول پی ټي سی دی خو تاسې وکړئ سکینه بی بی عادي کې ورکې دی ایدی مطلب دا شو څه د میل والا کمیټه کې مو فیمیل چوای شو او د فیمیل والا کمیټه کې مو میل نشو چوای او بیا کومو هغه ته راشو ناصر علی ته راشو نو ناصر علی موسی سیکرټري دی دی ټلیفون نمبر محمد نواز دای دی مطلب پلار نامه دی او د موسی سیکرټري دی او کسه مخکې ورته لیکلی دی هیډ ماسټر دی ویلي څه سکول والا کاس به مو سیکرټري خلو نو 53 سالی عمر دی مرد دی ایم ای دی مثلا مخکې څه هغې دي 1 جنوري نه دعا مو سره دی اور دعا مو سره مطلب دا څه حسن نور یا بل څه لیکلی دی ایدي مطلب دا شو څه نور 7 کسان که تاسې وکړئ ټول ازاخیل دي دا کس بل ځای نه دی لکه مثلا زه کړمون سکول کې پرنسپل یم خو زه ښه کړمون والا نه یم که نه زه خو مطلب دا دی بل ډسټرکټ نه کیدای شم لوور کروم نه کیدای شم سنټرل نه کیدای شم ځکه ایدي ځای بدل دی نو دې ته مو یو رجسټر ممبران هغې کې د مو ټولو ممبرانو بقاعده هغه کوو دې کې که تاسې با اثر فرد وکسوئ یا دې کې تاسې د نور 3 کسان وکسوئ هغوی ته یې مخکې بچي نه دي لیکلي ایدي مطلب دا شوی چې هغوی مو سره باچای ضروري نه دی لکه مثلا مو سره علي احمد دی یا د نور کسان دي امام مسجد مخسته دی اوس ایدي مخکې که ته وکسې سکول داخل بچون کې نام ده نه دی ضروري یعنی دوی نه دی کمپلسري چې مو سره بچي وي د کوم 4 کسان دي والدینو نه دوی کمپلسري دی چې مو سره بچي او د کوم 3 کسان مو نور اخیستي دي هغوی مو سره کمپلسري نه وي چې مو سره بچي اور دین علاوه مرچو کروایی رجسٹر کروایی رجسٹر لکه څنګه تاسو ته مو ویله کروایی رجسٹر هغه رجسٹر وي چې کله هغه وشي میټینګ وشي هغه میټینګ کې کومې فیصلې وشي هغه سیکرټري بدی کې هغه کوي لکه مثال متاسب بیا لوډ شو اول هغه ته لوډ شو پوینټ ته اول پوینټ کې موږ څه سیکرټري هیډ ټیچر ته سویر کړو درخواست ویر کړو نو دا سیکرټري چیرمن ته درخواست ویر کړو سی یو ته ویډیو سیر موسا تعداد زیات ہے موت د یو 14 ضرب 24 سایز یوې کمرې ضرورت ہے اوس دا پوینټ دلته یاد کې وساتوي چې دا چیرمن سو اوس دوره پاور نشته چې لسیو ته وایي چې دا کمره ته مو منظوره کا اوس به چیرمن څه کوي چیرمن به دې لپاره یو میټینګ راغوړي او هغه میټینګ کې به دغه درخواست باندې غور او هاوس وکړل شي مثلا چیرمن به دا ټول کمیټه ممبران راوړي هغوی ته به وایي چې سیکرټري طرف نه موته یو درخواست راغلی دی هغه درخواست کې هغه ته یوې کمرې ضرورت دی هغه لیکلي دي چې موته یوې کمرې ضرورت دی نو څه وکړو دغه میټینګ کې به دیني خبرې وکړلی شي بیا به هغوی یوه خریداري کمیټیا جوړه کړي دوران کې هغه خریداري کمیټي به وځي وبکسي چې وکي دوی ته د کمرې ضرورت شته که نشته بیا که کمرې ضرورت شته د کمرې جوړولې دوی سره ځای شته که نشته او دا یاد وساتئ چې دغې خریداري کمیټه کې نور که هر څوک وي خو یو چیرمن یو سیکرټري به وکړي خامخا وي
د دغه کمیټې څو کله کمیټي جوړیږي خریداري کمیټي چیرمن او سیکریټری بو کې خامخوي نور قبل ممبر ځون سره خلی و یو ایکسپرت کاس خلی اکلی وطن لوکل ایکسپرت کاس لکه زه تاسو ته مثال در کوم صدا ازاخیل کمیټې ته کمرې زوراته نو دوی به ایکسپرت کاس چوک خلی دوی به یو ټیکادور وخی یا به یو مستری وخی او هغه ته بو وی سیره تمو سوزا صدا 14024 سایز کمرو دوی غوختی دی د تمو ته لګا اندازا ولګاو صدی کمرې نی به یمو خخته سوره ولګیږي سیمټ بو سوره ولګیږي ریګ بو سوره ولګیږي نیمو مطلب دا دی صدا کومي فیصله وشي یا یو فیصله دا وشو چې چای دی کمرې مرامات کولی مو اجازه ورکو بل فیصله دا وشو چې دی کی وا کمیټي جوړه شو نو دغه کاروایی رجستر کې به دا ټولي خبري ولیکل شي چې دغه تاریخ نی میټینګ او شو هغه نی کمرې حواله سره خبري وشوي او مو کمرې منځوري ورکړه او دغه کمرې جوړولې د پاره 3 کسان خریداري کمیټي مقرره شو چې هغه به دغه سامان خلی او دا پروسس به مخته کوي نو دغه به مو سره د لیکای شي مطلب دا خبري بلیکای شي هغه میټینګ کاروایی بلیکای شي چې ته مو کاروایی رجستر یې اوس بلغه مسده خرید کا درخواست فارم تاسو مو ویلا څه میټینګ دوران کې به فیصله وکړل شي چې دا کمره به جوړیږي دا فیصله به وکړل شي چې خریداري کمیټي ته جوړ شي خریداري کمیټه کې به یو چیرمن وي یو سیکریټری وي یو به علاقې نه یو لوکل کاس وخی چې هغه ایکسپرت وي مثلا ایکسپرت مطلب دا ځکه کمره جوړیږي مستری برولي مثال دروازې مروازې جوړیږي تراکون برولي کای وبو کور وی پلمبر برولي نو دغه کې دا فیصله وشو چې کمره با جوړیږي خریداري کمیټه او ته جوړه دغه خریداري کمیټه هغه ټیکادار و مستری ځون سوکګلو چې دا 14024 کمره د بدوره دیوالونه کو نو وې دا اندازه ولګواله چې دینی بدوره خخته لګيږي او دوره به سیمټ لګيږي او دوره به مثلا ریګ لګي اوس دغه درخواست فارم کې باغوي څه کوي دوی به هغه شیونه منشن کوي درخواست فارم کې به لیکي لکه کس درخواست فارم تاسو مخته وسراو خرید کا درخواست فارم ایوا کمره ازاخیل کمیټه ته ضروری وا او وی اپلیکیشن درخواست واستولو چیرمن غنی میټینګ کال کو میټینګ کې دا فیصله وشو چې وکی دوی ته ضرورت دا کمره به جوړو بیا وی وا خریداري کمیټي جوړه کا خریداري کمیټي اسټیمیټ ولګولو چې دغه کمرې نی به موسی لازرا اول درجه خخته لګيږي او 25 برې به فوجي سیمټ لګيږي او 450 فوټ به ریګ لګيږي نو څه کله دا ډیسایډ شو نو دوی څوک درخواست فارم بقاعده ډاک کړو چې دیني دوره خخته او دوره سیمټ او دوره ریګ متلګيږي او اعلان دیونه احمد جمال څنګه د دی کمیټې چیرمن دی د سخاتي وکړو و ناصر علی څنګه د دې کمیټې سیکریټری دی هغه د سخات وکړو سفر علی سکینه بیبي شاهد محمود د دې کمیټې ممبرز دی هغه یو سره د سخات وکړل نو دا د دې لپاره هغه شو چې خرید کا درخواست فارم بل سټیپ دا وشو اوس خریداري کمیټي جوړ شوی دی او اندازه ولګول تاسو ولې دوه بلغه کې او ویل چې لازره د خخته لګيږي 25 برې د سیمټ لګي او 450 فوټ د ریګ لګي اوس دا زما دوی ته حواله شو اوس به دوی څه کوي دوی به مارکیټ ته سیده خریداري کمیټي دا به اوس بازار ته رسی کسي به د خخته 400 دی ونه برېټ پختنه کوي بل نه برېټ پختنه کوي خخته څنګه دی ریګ څنګه دی سیمټ څنګه دی ډیر 2-3-4-5 دکانونه به دوی کسي او اخیری به دوی ایو کاس سره هغه سودا څه کوي فیصله کوي ویلي دوی کسه لیکلي دي خریداري کمیټي کا فیصله او څنګه به کوي دوی به مارکیټ ته چی خخته پختنه مو کوي سیمټو پختنه مو کوي ریګو پختنه مو کوي مختلف ډیلر سبي کوي اخیری به دوی ډیسایډ کی سیاره چونه لکه کسه دا تاسو یو څه خریداري کمیټي کا فیصله دوی لیکلي دي څه تاریخي لیکل دي بیا لیکلی ہم خریداری کمیٹی کے ممبران مشترکہ طور پر درج ذیل کام یا کاموں کے حوالے سے فیصلہ کرتے اس اشیاء کی خریداری دے تعمیر مرمت پارا چی پارا دی خزر توسو تا اعلان دے دا دری اغز توسو تا خیام دوی مثال دا چه دوی درو دکاندارانو نیوارک و گرزی دا درو ڈیلورانو تا دوی لارو عبدالرؤوف
څنګه حبیب بلډرز نامې نه هغه کولاو کړی دی. حبیب الرحمن عباسی څنګه حبیب الرحمن عباسی بلډینګ میټیریل نه خپل دکان کولاو کړی دی. سید عباس شاه دی څنګه شاجی بلډینګ میټیریل نه دکان کولاو کړی. دا درونی دوی وګرځید او دوی دروسه دوی خبرې وکړلې چې یاره خخته یا سیمارټ یا دا څنګه ریټ سره دی. او بیا دوی درونه بیا دوی ایو باندې فیصله کوي. لکه مو تاسو څنګه کوټیشن کوو کنه چې کوم یو شی روشي بیا موږ چې کوم لوویست کاست وي هغه مو تاسو اپروو کو. درونی نه دوی ونی فیصله کوي چې یاره د سامان و مثلا دوی فیصله کړی دی چې مو به حبیب بلډرز نه خلو. پاس 1 نمبر نه سده حبیب بلډرز نه مو سامان خلو. ها اوس ویلی خلی د فرم کې دوی دا علی کې سمو حبیب بلډرز نه ویلی سامان خلو دی بعد جسټیفیکیشن کوي. دوی به د سی جسټیفیکیشن دوی سمو ځکه خلو سره د حبیب بلډرز ریټ مناسب دی. د نورو ډیلرانو په نسبت دی ریټ مناسب دی. بل څه معیار خده مطلب دا چې کوم سیمټ دی یا مثلا خخته دی هغه خاده. بل خبره دا چې مارکیټ کې دی سړی نامه دی او ذات دی خال کې خ نظیر څه کسي خال کو نخي چیرې دا دوکي والا سړی نه دی. او بل خبره دا دی چې دوی د خریداري کمیټې و د ممبرانو ته دا یی چیرې مو د حبیب بلډرز نازکه سودا وکا چې دی متویلی دي چې د سامان زو ته سکول پورې مفت وړم کرایه یاد نه خلو. نو که څه فائدې کې شو چې دی ریټ مناسب دی معیار خده نامې جمع والا سړی دی مارکیټ کې 100 کې خده او مو د مفت د سکول تر صحیح نو دی وجینا دوی خریداري کمیټي دا فیصله وکا چې وشه مارکیټ کې مو د حبیب بلډرز نامو خپل سودا کوو وسره ډنې کا. او دوی چې دا سودا او سره کوي نو دوی بدا او سویلی وسه دا یو خخته به مو ته پڅو لګای د سیمټو برې به مو ته پڅو لګای د 400 فوټ ریک سمود نه خلو یو فوټ ریک به مو ته پڅو لګای مثلا یا فوټ یا دالته مو سره د ټریکټر وغه دی چې یو ټریکټر پڅو کنه په بهر حال هغه ځنه خلک وي فوټ سره خرڅي. نو دغه پوری مو سره خبره راغه خریداري کمیټي کا فیصله. او اوس آرډر فارم مطلب دا دی چې خریداري کمیټي مارکیټ کې وګرځي کوم خریټ وو کوم خشای وو حبیب بلډر سره دوی څوکا فیصله وکړه. اوس به دوی یو فارم ډکې آرډر ویر کوي سو شموتا 10,000 خختے تا تیاری کا اور 50 یا 25 برے موتا سیمٹ تیار کا اور 450 فوٹ موتا ریک تیار کا. نو دینی بدوی دا آرڈر ویر کئی و آرڈر فارم تو سیوک سے آرڈر فارم تاریخی لکھا لے دے 25/2/2013 سپلائر کا نام کا نا سداشینا بدوی تا چوک رسائی چوکی چو دوی تا رستائی نو حبیب بلڈرز دے دوی اسا خبر کری دے و دا چیتا دے براکو مین مارکیٹ اسلام آباد نو مثلا تو بدالتا ہی پارا چینور کی ویر کس سبزی منڈی یا چیتا تو چونا سامان کڑی ماغا گاؤں ازاخیل تا وہ گاؤں کارمان ویر کے شلاوزون بو ویر کے نو دو آسان خبر دے. اس کسا دوی کمیٹے خف اسٹیمیٹ لگاوالے او کنسو متاوال درجی خخت سورو پکار دے 10,000 نو تا دو دیوالی کالو 10,000 و حبیب بلڈر سا دوی واخخت پچو کریو 70 روپے دوی والی کالو نو څو شوي 17,000 روپے خداش. دا آرڈر فارم دوی اوس ډکئی حبیب بلډرز ته استوي. فوجی سیمنٹ دوی ته 50 برے پکار وی 50 کیجی والا 25 برے پکار وی نو 450 روپے ریٹ دوی سره کړي ونه دو 11,250 روپے دي شو. و عام ریٹ څه دی هغه دوی ته 450 فوټ پکار او 22 روپے یو فوټ نو 9,900 روپے داشوی. و دا ټوټل سره جامع کی دوی الته ندی جامع کړي خو دا 91,150 روپے کیږي 91,150 روپے شوی. اعلان دی وکسوی احمد جمال چیئرمین د دیدس خاطه استا ناصر علی سیکرٹری د دیدس خاطه اعلان دی جعفر علی یا سکینہ بی بی یا شاہد محمودہ ممبرز دی دوی دس خاطه. اوس دوی دا آرڈر فارم ډاک کو چوته واستولو حبیب بلډرز ته واستولو چې یاره ته موته دا سپلای کا دا مول موته سپلای کا اور مخ کې سټیپ څه ده هغه موته سره چي ده هغه چیک ده چیک د سې ده چې اوس مو ته شته ویلا چې
که څه دلته دوی ورکړي دي هغه 17,000 هغه نورې د سیمټو هغه پیسې دا ټولې څومره جمع کړي 91,150 روپۍ مو سره رسي. اوس به دا حبیب بلډرز په نامې د یو چیک کټوي. پی ټي سی اکاونټ تاسو ته پته دی، تاسو ته اکاونټونه راغلي دي، به تاسو ته خپل چیک عاملېږي. او دې چې کوم اکاونټ وي د پی ټي سی هغه ته موږ جاینټ اکاونټ یایو یا جاینټ سیګنیټري، هغه کې د چیرمن او د سیکرټري دواړو دستخطونه وي. الاندې که تاسو وکسئ سیګنیچر کې 2 دستخطونه دي، احمد جمال چیرمن دی او ناصر علي د دې سیکرټري دی. دوی نسی یو دستخط وي پیسې نه وځي څو پورې دواړه دستخطونه نه. نو حبیب بلډرز نه دوی سودا کړی دی، حبیب بلډرز په نامې کارت کړی دی. څوره پیسې 91,150 روپۍ دوی کارت کړی دی په 28/2/23 نه دوی اوسه سودا کړی او 28/2/2013 نه دا چیک یې کارت کړی دی. دا چیک به دوی حبیب بلډرز ته ویر کی اور دی په ایواز کې واغوي دیتا هغه سامان چې کوم آرډر فارم نه وته لیکلی او هغه سامان به وته سپلای کوي. نو بس چیک کې تاسو مطلب اندازې چې دواړه دستخطونه ونی کمپلسری دي اور هغه د پاره چې کوم دی کوم فیګر دی هغه به هم انسو کې لیکي او هم به ورډز کې لیکي چې څه غلطي ورکې نه وي لکه څنګه دوی لیکلی دی. او دین علاوه اوس مورڅو رسید ته رسید نه مطلب دا چې مو حبیب بلډرز ته 91,150 روپۍ ورکړي، آرډر فارم ورستولی. اوس به دوی ته 10,000 خښتیا چي ګاډي کې 25 برای سیمټ باچوي او 450 فټ ریک څه دي هغه به مو ته کوي. او دې سارا سره د خپل فیډ نه به دوی ته یو رسید درکوي. دا اتام شای څه دی دا رسید دی. اوس تاسو یو شی کوئ نیمه دا د حبیب بلډرز خپل فیډ دی، حبیب بلډرز اینڈ بلاک فیکټری بلډینګ مټیریل وغیرہ وغیرہ. نو دې کې موږ ته څه لیکلي او دوی چوته کړی دی بنامې پی ټي سی ازاخیل لې څه دا سوداونه پی ټي سی ازاخیل هغه کړی دی. نو څوره اول درجه اینټ 10,000 17,000 روپۍ دي، سیمنٹ فوجی 25 برای 11,250 دي، 450 فٹ ریک دي 9,900 دي. نو ټوټل څه دي 91,150 وغلی کلی دي. څه دا پیسې موته د پی ټي سی ازاخیل نه وصول شوې، لاندې دستخط یې کړی دی 28/2/2013 نه. او دا شای بات ځان سره ریکارډ کې ساتي. دا اصل کې دا ټولې خبرې مو یو کنه څه کیپینګ ریکارډ نه دا شای بات ځان سره ریکارډ کې وساتي. نو رسید مو سره دا دی اور دین علاوه نو نمبر نه څه دی هغه مو سره کیش بک یا بینک بک دی. کیش بک یا بینک بک مطلب دا دی چې دا ټولې خبرې چې ریکارډ تاسو نه مثلا تو کا ټول کور کړی یا خو ته ته چوک وی چې یاره ته مو ته ریکارډ واخې ریکارډ څه د سنی نه بیا ساړای کا هر څه فیر وی نو هغه غال یا هغه شکمان مخصوصي نه پکور دا دی چې انسان ټیک ټاک ریکارډ وساتي. اوس کیش بک یا بینک بک کې هغه پیسې چې د کوم 91,150 روپۍ چې تو کوم ویر کې اوس دا ډیټیل با ته خی او مخکې ډیټیل با خی چې تاسو مخکې نه چوروي لکه بیلنس د څه چورو اوس د چوره خرج کې دا به تر ټول خی. نو پوس لګوک سوې کیش بک کې دی بل نامه بینک بک ده او ازاخیل پی ټي سی د فروری 2013 میاشتې کې د کیش بک د سیده څه دو میاشتې مینټین کیږي، یعنی کوم هغه انکم یا هغه باخی چې کوم ایکسپینډیچر یا هغه باخی میاشتې دو مینټین کیږي. نو مطلب دا دی چې د فروری میاشتې 2013 کې کته سی وکسوي په 1/2 یعنی چې 1/2 شو فروری 1 تاریخ شو. نو د ازاخیل پی ټي سی سا بینک کې چې کوم بیلنس وو هغه 2,25,000 ور سره وي. دوی سا بیلنس 2,25,000 ور سره وي. ټیک شو. و دا اوس د دویمې میاشتې اول تاریخ نه دوی سا 2,25,000 بینک کې بیلنس وو. اوس رڅو چې دغه میاشتې کې دوی کومي سوداونی کړی دي څه کړی دي اختر رڅو. خو اوس په 12/2 یعنی 12 فروری نه دغه چیتا ډاک خرچ هغه که تاسو منول کې وکسوي شوه دی چیتا روشنی ترقیاتی تنظیم ته د پی ټي سی ولا یو لیټر ستولې دی سیره موتا مثلا ځنه اداري د سیس هغه مضمونونه جوړوي ته لیټر اور واستو سموتا یوم والدین یو مضمون جوړ کا موتا صبح کی سیر نه یو مضمون جوړ کا
یا متا تندرستی 1000 نعمت ہے نو اخته د یو لیټر ستواله دی اغه لیټر نی 20 روپے د ډاک خرچا شوی دی په 12 فروری نی نو دا دوی لیکلی دی 20 روپے دا شوی اوس لوندی روشو په 15 فروری نی دوی ترانسپورت دو افراد خیلی دی و دا مزه پیام تو استمویلا څه د خریداري کمیټې څخه جوړ شو کنه نو دوی درې ورځې بازار ته مارکیټ ته لړو د خختو د سیمټو ریټ مولمولو نو هغه کې دوی کومه کرایه لګولې دی 300 غای دالته کړي یعنی که څه د پی ټی سی کمیټه مثلا په خبر ته بچی شي چې نو جیب نه کرایه نه لګي کنه بازار ته برسي نو دا ترانسپورت 2 کسان رغلی دي بازار ته مارکیټ کې سار شوی دی اخیری حبیب بلډر سره دوی هغه خپل سودا فیصله کړی دی نو دا 300 روپیا کرایه دوی لګیدلی دی هغه یا منشن کړی نو دا 300 یا 20 جمع کړی دی نو ایلون دی موسی بیلنس مطلب خرچه 320 راغله اوسه پورې بیا په اندخ 15 تاریخ څخه دوی بازار ته رغلی وو نو دا دوی ډاک لفافه اخستی دی 50 روپے دا مطلب سکول ته خستی دی اندخ فړنه نو دا 85 320 جمع کړی نو 370 شوی اندخ 15 تاریخ باندې دوی 15 چوک ډبیا سکول ته خستی او 100 روپے دی نو دوی اخصا جمع کړی دی نو دا 470 شوی و دا نورا څکومه کامرا دوی جوړه کا 14024 هغه خموتو سیولې د لازرې خخته خستی او 50 برې سیمټ خستی او 450 فوټي ریک خستی او هغه نه ټوټل چیک آدو یو تا کارت کړي او چیک نمبر یا ور کړي دي هغه موسی رغلی وو 91150 د 91150 سے 470 سره جمع کړي دي نو موسی رغلی دي 91620 یعنی مطلب دا شو چې د فروری میاشتې کې 291,620 روپے خرچا وشو وی فروری سٹارٹ کې 2,02,25,000 وی نه دا 2,25,000 نه 91,620 منفی کړی دي 1,33,380 دوی سره بیلنس پاتې شوی اوس دا 1,33,380 وته اوس فروری نه وړاوي مارچ ته مارچ کې به دا تاسو بیلنس شي او مارچ کې د څوره خرچه کې هغه به بیا ته اندی طریقې سره کوي او بل خبره دا چې اوس لاسام هغه سمو سره دی هغه سٹاک رجسٹر دی ایمو مطلب دا دی سمو ته سي حبیب بلډرز نه 2 شینه وروړو یو ته نه هغه رسید وروړو څنګه کې پیسې لیکلي هغه به مو کیش بک کې لیکو او یو ته نه مول وروړو یعنی ته نه لاسره خختی وروړو ته نه سیمټ وروړو ته نه ریګ وروړو هغه کوم مول وروړو هغه به سٹاک رجسٹر کې لکه مثال دوی تاسو ته صرف یو مثال در کړی دی چې مو هغه نه سیمټ وروړي دي نو څه کومي پیسې دي هغه مو کیش بک کې ولیکلي چې کوم مول مو راوړی دی هغه مو سٹاک رجسٹر کې ولیکو لکه 25 برې متنه په 28 رسیدا دی موسی 28 نه څنګه راغله د ایدالته ولیکل چې موسی دوره 25 برې موسره سیمټ شو اوس کتلې کې لازر خختیا لیکای شي دالته سیمټ ریګا لیکای شي خو دوی کیو تاسو ته اگزامپل لر کړی دی چې 25 برې سیمټ 28 تاریخ نه راغله تعداد آمد لیکل دی چې 25 راغله تعداد نکاس د کګلی ته ویل شي کنه سره صورت نه وته دغه نه نو 28 تاریخ نه دي ته نه وتی 28 تاریخ نه راوړي بس وای چولی سکول کې مغه 25 دي او تسخات ناصر علی وکو چې یاره دا د تاریخ نه موته 25 برې سمټ موته وصول شو اوس په 2-3 نه دوی دا کار وشه شروع کو چې یاره بس سوی کمره جوړو چې کاری شروع کو نو اول د 25 نه لاس برې لوړي تنه خرچ شوی نو پوتی څو شوی 15 خدا بخش مثلا اندی کمیټه والا هغه د اسخات وکړو چې یاره د مو موجودګي کې مو ولې د لاس خرچ شوی او 15 پوتی شوی بیا 5-3 نه لاس نور تنه خرچ شوی نو چې لاس نور خرچ شوی 15 پوتی شوی بیا خدا بخش وکړو چې 15 پوتی شوی د مو موجودګي کې وشه او 7-3 نه 15 یا خرچ شوی مثال بالکل موسڅ شو 0 شو نو دا اوس مشکله خبره نه ده دا 0 کیدای شي تو سنور یا پتی کیدای شي زیاتی بیا اخر ته 0 کیدای شي نو دغه د ویل شي چې ریکارډ کیپینګ دی سب سره مو ته سي ریکارډ کیپ کو
او زه اخیر کې دا ټوټل سټرکچر دی د 1 نه واخه 10 پورې موږ ته اټول رسیدو. اخر کې زه یو خبره بس دا کوم بلکې یو ورځ ته است بیا ریپیټ کوم چې تاسو ذهن کې بیا روشي. دا لاس وړه سټیپونه، اول سټیپ دا دی چې سیکریټري به چیرمن ته چلی کی درخواست بلیږي، سیکریټري بلی کی چیرمن ته څه چیز ضرورت مغا شاید وتلی. دویم سټیپ دا دی چې هغه رجسٹر ممبران کې د ټولو ممبرانو انټری وشي، او بیا ورسته ورپسې دا دی چې کله د چیرمن ته څه هغه ولیکي نو د چیرمن په ځون هغه نشي کوای خپله دا فیصله نشي کوای، بلکې دا به څه کوي، دا به دې دپاره یو میټینګ راغوړي، اتو کسانو میټینګ به راغوړي. هغه میټینګ کې به دا وایي چې سیکریټري طرف نه موته درخواست راغلی دی، هغه درخواست کې هغه ته یا لیټرین ضرورت دی یا باونډري وال ضرورت دی یا کمرې ضرورت دی. نو هغه میټینګ کې به دې باندې خبرې وکړلی شي او بیا به یوه فیصله وکړلی شي، بیا به ورته خریداري کمیټي جوړه شي او هغه کروایي به د کروایي رجسټر کې نیولي کو. بیا خرید کا درخواست فارم حکومه خریداري کمیټي جوړه شي، نو وی به وکسي چې دغه کمرې نه خخته څوره لګیږي، سیمټ څوره لګیږي، ریک څوره لګیږي، نو هغه شیونه به بیا د درخواست فارم کې دوی ولیکي. بیا هغه نه بعد به بیا خریداري کمیټي څه وشي، لوړه بشي، مارکیټ ته به لوړه شي چې یاره مختلف دکاندارانو سه به وکسي چې چا سه سیمټ څنګه دي، ریک څنګه دي، خخته څنګه دی، او چې چا ښه مناسب ریټ وي، معیاري ساماني وي، ښه ریټ کې ورکوي، نامې والا سړی وي او مفت یې دې ته سکول ته راوړي، نو هغه سه به دا فیصله وکړي او سودا به ورسره ډن کړي. هغه نه بعد به بیا دا آرډر فارم هغه سړي ته ولیکي. لکه تاسو ته ما وویله چې دوی حبیب بلډر سره سودا وکړه، نو حبیب بلډرز ته به دوی آرډر فارم ولیکي چې یاره موږ ته 10 زره خخته پکار دی او تاسو مو په 70 روپۍ فیصله کړي دی، نو د 70,000 شوي. دوی راته سیمټ پکار دي 25 برې په 450 روپۍ مو دسه ریټ کړی دی، 2 روپۍ شوي وغیره وغیره. نو آرډر فارم به وکړي، هغوی ته به وستئ. هغه نه بعد به دا بیا څه شي، بیا به روشي خپل سکول کې چیک به کاټ کړي که نه. مثلا د حبیب بلډرز ما سه د دغه سامان 91,150 روپے رسی، نو 91,150 روپے چیک به د حبیب بلډرز په نامې کارت کی، هغه نه به چیرمن دستخط وکي، هغه نه به سیکریټري دستخط وکي، دا به ویرړي چاته به ویر کی حبیب بلډرز ته. اوس حبیب بلډرز به 2 کارونه وکي دغه وخت کې. یو خو به د دغه ټول سامان دي ته رسید کارت کی، خپل فیډ نه به وتا کارت کی سدي ته مو دا سامان ویر کو او دا ټوټل پیسې مو ته نه ریسیو کی، لاندې به دستخط وکي او ډیټ به ولیکي، او بل به مطلب دا څه سامان نه به ګاډي وته ډاکي. نو اوس به دا پی ټي سی والا 2 شیونه سکول ته راوړي، یو رسید یو احمال سامان. د رسید کې کوم هغه د اماونټ دی دا به دا کیش بک کې انټری وکي، اوس د کوم مال دی دا به دا سټاک رجسٹر کې انټری وکړي. نو ان شاء الله زه امید لرم چې دا شی به تاسو ته کلیر وي. اور زه اخیر کې خپل استاد یم که پرنسپل یم او استاد یم، نو ټولو ته بس دا ریکویسټ کوم چې مخکې موږ تاسې یوه ګیله وه، زه بینګ پرنسپل موږ تاسې ټولو یوه ګیله وه چیرې موږ ته کار CNW په ترو کېږي، موږ ته ټیکادار په ترو کېږي، کار سټینډرډ نه دی، معیاري نه دی. هغه یوه کمره چې موږ تاسې د ویله چې موږ تاسې په 2 لکه جوړوو، هغه موږ ته CNW یا ټیکادار په 10 لکه جوړوي، 12 لکه جوړوي. نو مغه شی نن الحمدلله موږ ته ستا لاسته راغلو، مغه پیسې ما لاسته راغلې، مغه پیسې تا لاسته راغلې. نو اوس په کار دی چې موږ ایماندارۍ سره کار وکړو اور دسی کار وکړو چې هغه ام متوسم ملک، ام ملت و هر چا دپاره هغه فخر وي، هغه خپل فرض صحیح معنو سره ادا کړو. ویلي چې امام علی علیہ السلام فرمائش کوي چې سب سے بڑی عبادت اپنی فرض کی ادائیگی ہے. نو په کار دا دی چې موږ تاسې خپل فرض صحیح ادا کړو، خپل سکولو کې دا پیسې ښې ایماندارۍ سره ولګوو چې موږ خپل سکولونه ښه ښکلي جوړ کړو. ویلې یو ایجوکیشنل انسټیټیوشن په کار دی چې هغه ښه ښکلی وي، هغه کې تعلیمي ماحول وي، هغه ښه صفا سوتره وي چې هغه ته بچي ښې طریقې سره رسي. نو زه امید لرم انشاءالله ټولو نه چې موږ به دا کوشش کوو چې موږ به تعلیمي معیار بهتر کولې دپاره څه مقصد پاره پی ټي سی جوړه دی، موږ به خپل هتلوسه کوشش کوو چې موږ خپل سکولونه
خپل ایجوکیشنل انسټیټیوشن خخکلی جوړ کو اور خ بهتري جوړ کو مو خپل ضمیر نه کم از کم مطمئن ونو. زه امید لرم چې مو به دې باندې عمل کوو. اخر کې اټولو زه ډیر مشکور یم چې تاسو دا اډیو اورېدې. مهرباني.